ها نن چې کوم زمونږ ټاپک دی هغه دی د بایولوژي 3rd چیپټر چې په هغې کې به موږ بایوډایورسټي ډسکس کوو چې آیا بایوډایورسټي څه ته ویل کېږي، د بایوډایورسټي مقصد څه، د دې کلاسیفیکیشن څنګه شوی دی، آیا د بایوډایورسټي چې دی نو موږ سره څه رول دی زموږ په زندګۍ کې، زموږ په ماحولیاتي نظام کې. ټیک ده، لومبی به موږ داسې کوو چې په بورډ باندې به دا لیکچر ډسکس کوو، مقه شانتې پیټرن کې به راځو، سمري به چې دی نو وایو، بیا به د هغې نه پس چې دی نو موږ راځو لږ غونتې کې ډیټیل ته، بیا به موږ بک ته هم ځو، بک کې چې کوم پکچرز دي هغه به هم ډسکس کوو چې آیا موږ سره چې دی نو کم داسې امپورټنټ خبرې په بک کې دي چې هغه موږ له یادول ضروري. ټیک ده، نو شروعات کوو ډایرکټ موږ د څه نه، د سمري نه. که لومبی موږ وګورو که نه بایوډایورسټي د دې نوم نه څه ظاهریږي؟ بایو مینز لایف and diversity means variety. ٹھیک ده، د دې دوه مطلب دي. یو د بایو مطلب چې کوم دی چې کوم موږ سره لیوینګ ارګانیزمز دي، او د هغې چې کومه ویرایټي ده د دې ډسکشن ته به موږ څه وایو؟ بایوډایورسټي وایو. اوس موږ سره که موږ وګورو نو موږ سره په میلیونز کې چې دی نو په میلیونز اینډ بلیونز کې سپیشیز دي. ټیک ده، موږ سره سپیشیز موجود دي، مطلب مختلف ارګانیزمز چې دی نو زموږ په ایکو سیستم کې چې دی نو موجود دي. نو د دې که سمپل موږ ډیفینیشن وکړو که نه چې بایوډایورسټي څه ته ویل کېږي، نو هغه ویرایټي کوم چې موږ سره په ایکو سیستم کې پرزنټ ده. ایکو سیستم څه ته ویل کېږي؟ کوم چې دا ماحولیاتي نظام دی، په کوم ماحول کې چې موږ اوسېږو یا چې کوم زموږ دا ځمکه ده، ارت دی، په دې کې چې کوم موږ سره ویرایټي آف ارګانیزمز دي، ویرایټي آف ارګانیزمز، ټیک ده، نو دې ته به موږ څه وایو؟ بایوډایورسټي وایو. اوس که موږ دې ځای کې وګورو نو موږ سره مختلف چې دی نو د بایوډایورسټي مختلف چې دی نو دوی دا ویل کېږي، لکه موږ چې که مخکې کله ډیټیل ته ځو نو پای کې به ډسکس کوو، خو زه به تاسو ته دوه چې دی نو مین ویم، یو دی پلانټس اینډ یو دی انیمل. دا کلاسیفیکیشن چې دی نو د دې شوی دی که نه. نو اوس موږ به دې کې دا ګورو چې موږ سره چې کوم انیملز دي نو دې کې څومره ویرایټي ده، دې کې څومره ډایورسټي ده. ټیک ده، په دې کې موږ سره څومره ویرایټي چې دی نو پرزنټ ده. ښه، که بیا موږ پلانټس ګورو نو په دې کې به موږ دا ګورو چې آیا په دې کې چې دی نو څومره ډایورسټي پرزنټ ده، څومره قسم پلانټ چې دی نو موږ سره په دې کې پرزنټ دي. آیا هغه پلانټ چې دی نو موږ سره څنګه دي، د هغې کلاسیفیکیشن څنګه دی، د هغې فیچر څنګه دي، د هغې پراپرټیز چې دی نو موږ سره څنګه دي، دا ټولې خبرې به موږ چې دی نو په څه کې ډسکس کوو؟ په بایوډایورسټي کې. اوس که موږ بایوډایورسټي چې کوم مین مقاصد دي هغې له راشو، نو په هغې کې لومبی چې کوم موږ سره مین مقصد دی هغه دا دی چې کله موږ سره څومره چې دی نو ترقي کېده په ساینسز کې، او څونه چې دا موږ سره خلکو چې دی نو ساینس زده کو او مختلف چې دی نو ډسکوریز یې کول، نو خلکو ته دا پته ولګي چې آیا دا ارګانیزمز خو ډېر زیات دي، د ساینسدانانو ته پته ولګي چې آیا دا ارګانیزمز خو ډېر زیات دي. نو چې کله ارګانیزمز ډېر زیات دي نو د هغې کلاسیفیکیشن هم ضروري دی. کلاسیفیکیشن د هغې څنګه ضروري دی؟ لکه مطلب که موږ وګورو لومبی به موږ د دې کلاسیفیکیشن ډسکس کوو، بیا به د هغې نه پس راځو امپورټنس ته. صحیح ده، کلاسیفیکیشن کې لومبی چې کوم کلاسیفیکیشن کړو نو هغه اریسټوټل کړو. ټیک ده، هغه دا وایي چې آیا موږ سره دا چې دی نو ډیوایډ کول پکار دي، دا ارګانیزم څه دي، دا موږ سره ډیوایډ کول پکار دي چې موږ ته څه پته ولګي، چې دا ایزي ټو سټډي شي. ټیک ده، چې دا موږ سره ایزي ټو سټډي شي، او په هغې کې هغه چې کوم کلاسیفیکیشن کوو به نو هغه کلاسیفیکیشن موږ سره د څه په بیس باندې، د سیمیلریټیز په بیس باندې او د ډیفرنسز په بیس باندې، چې آیا یو ارګانیزم دی په دې کې چې دی نو چینج څه دي، په دې کې چې دی نو سیمیلر څه دي. بیا د هغې نه پس چې کوم کلاسیفیکیشن وشو نو په هغې کې نورې خبرې راووتې، په هغې کې دا خبرې راووتې چې آیا کوم دا ارګانیزمز چې کوم دي دا موږ سره به چې دی نو څه وي، یونی سیلولر به وي، او که نه دا به موږ سره ملټي سیلولر وي.
د دې په بیس باندې چې دی نو موږ سره کلاسیفیکیشن وشو. د دې نه علاوه په دې کې چې دی نو موږ سره بل یو کلاسیفیکیشن و چې هغې ته یوکریوټس وي او بل ته به یې څه وي پروکریوټس. صحیح ده. اوس دا کلاسیفیکیشن چې کوم روان دی د دې ډیټیل کې مونږ نه ځو، دا به بیا ځان له چې کوم چیپټر دی سیل اینډ ټیشو چې کوم واپسې چیپټر دی په هغې کې به ډسکس کوو چې آیا د دې مقصد څه دی، یوني سیلولر څه ته وایي، پروکریوټس چې دی نو څه ته ویل کېږي، ملټي سیلولر کې چې دی نو کم کم ارګانیزم راځي، دا به مونږ چې دی نو په هغې کې ډسکس کوو. خو اوس صرف اور صرف چې دی نو مونږ سره ضروري څه دی، ضروري دې ټایم کې چې دی نو دا دی چې مونږ یو کلاسیفیکیشن وپېژنو چې یاره کلاسیفیکیشن څنګه دی. بیا په دې کې یو بل چې دی نو کلاسیفیکیشن شو چې هغې ته به وي آټوټروپس، ټیک ده، اینډ هیټروټروپس. ښه اوس د دې چې دی نو لږ غونډې کې ډیفینیشن وایم. یونی سیلولر هغه ارګانیزم دی چې په کم کې یو سیل به موجود وي. غونډ ارګانیزم لیټ سه یو هیومن واخله، نو هیومن کې یو سیل دی که نه ډېر سیل دی، نو هیومنز کې ډېر سیل دي، نو هغې ته به مونږ څه وایو ملټي سیلولر به ورته وایو. هغه ارګانیزم چې هغه مونږ سره یوني سیلولر وي د یو سیل نه جوړي، دا بعد کې مونږ ډسکس کوو چې کم کم راځي، نو هغې ته به مونږ څه وایو، هغې ته به مونږ یوني سیلولر وایو. یو دی یوکریوټس او یو دی پروکریوټس. یوکریوټس څه ته ویل کېږي چې په هغې کې نیوکلیس پریزنټ وي، ټرو نیوکلیس پکې چې دی نو پریزنټ وي. صحیح ده. او پروکریوټس ته ویل کېږي چې په هغې کې ټرو نیوکلیس نه وي پریزنټ. ها آټوټروپس ته وایي، هیټروټروپس ته وایي. آټوټروپس دې ته ویل کېږي چې هغه خپله انرژي په خپله جوړوي، خپل خوراک په خپله جوړوي، لکه څنګه فوټوسنتھیټک اکټیویټي په دې کې چې دی نو کېږي، فوټوسنتھیټک اکټیویټي. صحیح ده. او هیټروټروپس ته وایي چې دې کې فوټوسنتھیټک اکټیویټي نه کېږي، نو دې ته موږ بیا څه وایو فوټوټروپس په ورته چې دی نو وایو. صحیح ده. ښه د دې نه پس چې دی نو موږ سره څه راځي، د دې نه پس مونږ سره راځي د دې ایمز او کلاسیفیکیشن او پرنسپلز چې آیا مونږ سره چې دی نو دا مونږ چې کوم دا کلاسیفیکیشن کوو که نه، د دې ایم څه دی، د دې نه مونږ سره اخذ کېږي بس، د دې نه به زه چې دی نو فایده څه اخلم. نو ګوره لومبۍ خبره خو دا که نه چې که مونږ ایمز ته وګورو نو یو کامن سنس خبره ده چې تا ته دومره میلیونز اینډ بیلیونز اف ارګانیزمز مخامخ راشي، نو که زه تا ته دلته ووایم چې په دې یو روم کې مونږ چې دی یو بیلیون یا میلیون اف ارګانیزم چې دی نو راواخلو، زه تا ته کېږدم او زه تا ته چې دا سټډي کا، نو دا به مشکل وي او که نه وي. نو ته به لومبۍ د ده دپاره څه چل کې، ته به لومبۍ د دې دپاره دا کار کې چې ته به دا ډیوایډ کړي. صحیح ده. چې کله ته دا ډیوایډ کړي، نو دا چې کله ډیوایډ شي نو د دې به لومبۍ مقصد مونږ سره وځي چې دا به ایزي ټو سټډي شي. صحیح ده. ایزی ټو سټډي به شي مونږ سره. چې کله دا مونږ سره ایزي ټو سټډي شي، نو د دې لپاره به مونږ چې دی نو ښه په اسانتیا سره به د دې چې دی نو کلاسیفیکیشن وکړو. لیټ سې زه تا ته چې دی نو ارګانیزمز کېږدمه، ټیک ده، صحیح ده، او زه تا ته چې دا ټول سټډي کا، نو ته به لومبۍ د دې څه چل کې، ته به دا کلاسیفای کې چې یاره دا زه یو ګروپ کې واچوم، دا دوه چې دی نو زه بل ګروپ کې واچوم، دا چې دی نو زه بل ګروپ کې واچوم. نو د دې نه به تا ته اسانتیا څه جوړه شي چې یاره دا به اسان شي، اسانه باندې به ته چې نه دې سټډي بیله بیله کولی شي. بل به د دې دا ګوري چې دا دومره څه ارګانیزمز پخوا په زمانه کې سیمپل وو، خو دا دومره کمپلیکس ته څنګه لاړل، هغه ایولوشنري پروسس نه چې کم تیر شوي دي، نو آیا دا د دې سیمپل نه چې دی نو کمپلیکس ته څنګه لاړل. اوس چې تا ته میلیون بیلیونز اف ارګانیزمز پراته وي او هغه ته یو چې دی نو په ایکو سیسټم کې سټډي کې نه خامخا مشکل دي، نو د هغې دپاره به ته څه چلو کې، د هغې دپاره به چې دی نو ته سیمپل ټو کمپلیکس دپاره به ته ډیویژن وکړې او ته به یې چې دی نو کلاسیفای کړې. بله خبره په دې کې څه ده، بله خبره په دې کې امپارټنټ چې کومه خبره ده هغه کامن فیچرز کتل دي. کامن فیچرز څه ته ویل کېږي چې آیا یو ارګانیزم لیټ سې مونږ به یو واخلو A بل به واخلو B، اوس دا دوه ارګانیزمز دي بدل دي، خو څه فیچرز په ده کې کامن دي، څه فیچرز په ده کې د دې یو بل سره چې دی نو څه ناڅه کامن یو شانوالی چې دی نو شته دی، دې ته کامن فیچرز وایو. نو د دې ډیویژن چې کله ته وکړې نو تا ته به دا پته ولګي چې آیا د دې یو انیمل یا د دې یو پلانټ د دې بل پلانټ سره چې دی نو سیمیلریټي شته. تاسو به دا لیدلي څه سیمیلریټیز چې دی هغه فزیکل وي. فزیکل څه مطلب دی؟ فزیکل دا مطلب دی چې آیا فزیکلی په وجود کې چې تا هغې ته ګورې نو یو پلانټ په د بل پلانټ سره چې دی نو یو شانتي وي، خو د هغې چې کوم دننه کریکټرسټکس دي، د هغې چې کوم پراپرټیز دي به بدل وي. نو دغه شانتي کامن فیچرز چې دی نو کتل ضروري دي. او بیا یو بله خبره،
نیمینګ چې دی که نه مونږ کم ته چې مونږ نومنیکلیچر وایو ټیک ده دا ډېر امپورټنټ دی لیټ سه تا سره چې دی نو میلیونز آف ارګانیزمز پراته دي ټیک ده اوس د دې میلیونز آف ارګانیزمز دپاره ته چې کله نیمینګ کې که نه نو دا مشکل دی او که نه دی دا ښه مشکل دی نو د دې دپاره به ته څه چلو کې د دې دپاره به ته داسې کار وکړې چې دا نیمینګ چې کم دی دا به ته ګروپس ته ډیوایډ کړي دا انیملز چې کم دي دا ارګانیزمز چې کم دي دا به ته څه ته ډیوایډ کړي ګروپس ته به ډیوایډ کړي چې کله ته دا ګروپس ته ډیوایډ کړي نو دې کې به بیا سب ګروپس هم راځي ټیک ده سب ګروپس هم راځي نو اوس په دې ګروپ کې لیټ سه چې دی نو 1 لیک ارګانیزمز راځي ټیک ده اوس دا 1 لیک ارګانیزمز له به ته څه چلو کې دی له به ته یو نیم ورکړي نو تا ته به اسانه شي چې او یاره ځکه فار ایگزامپل زه ووایم چې یوني سیلولر نو یوني سیلولر کې چې څومره میلیونز آف ارګانیزم ما سره په یو سیل نه جوړ شوي دي هغه به په څه کې راشي په یوني سیلولر کې به راشي لیټ سه زه یو کس ته یم چې یاره دا یو ارګانیزم چې دی نو دا یوني سیلولر دی بجای د دې چې زه ورته د ووایم چې یاره دا یو ګروپ ما جوړ کړی دی دا ټول یوني سیلولر دی نو چې هغه وګوري هغه ته پته ولګي چې او یاره دا ټول چې دی نو ما سره څه دي یوني سیلولر ارګانیزمز دي ټیک ده نو دا هغه امپورټنټ خبرې چې کم د دې ایم او کم چې د دې چې دی نو مقصد و ټیک ده ښه اوس د دې چې دی نو څه پرنسپلز عموم دي پرنسپل څه ته ویل کېږي پرنسپل دې ته وایي چې آیا تا یو کلاسیفیکیشن چې کله ته کې که نه نو د دې مقصد تا سره سو هغه خیر هغه ګوره ایمز پرنسپلز دا یو شیزونه چې دی نو مونږ سره به راځي ډسکشن به په دې باندې چې دی نو ښه ډیټیل کې کېږي خو اوس صرف مونږ یو سمري جوړو یو ذهن جوړو چې آیا دا بایوډایورسټي په کار ولې وه صحیح ده که نه ښه په ستاسو په بک کې چې دی نو یو خبره لیکلې شوې ده دا ډېره امپورټنټ خبره ده که ته وګورې که نه دا یو چیپټر چې کله وګورې او په دې کې پرنسپلز آف کلاسیفیکیشن دا ډېر امپورټنټ دي په دې کې دا درې خبرې چې دی نو لیکلې شوي دي چې آیا د سیمیلریټي په بیس باندې کامن فیچرز په بیس باندې ټیک ده او اناټومیکل فیچر ان ایولیوشنري هسټري دا امپورټنټ خبرې ځکه دي که نه چې کله تاسو په دې باندې ځان نه پوه کړئ نو ته په پرنسپلز باندې ځان نشي پوهولی ټیک ده پرنسپلز موږ څه ته وایو اصول ته وایو ټیک ده مین مقصد دا دی ستا که نه چې ته به په دې کې څه ګورې اناټومیکل به ګورې اناټومیکل اینڈ فیزیولوجیکل مارفولوجیکل فیچرز په دې باندې ځان پوه کړې پرنسپلز به دا څه وي چې د اناټومي په بیس باندې د فیزیولوژي په بیس باندې او د مارفولوژي په بیس باندې اناټومي څه ته ویل کېږي چې د سټرکچر څنګه دی ټیک ده فیزیولوژي څه ته ویل کېږي چې د فنکشن څنګه دی دا لومبي چیپټر کې دا شیزونه ګوره ډسکس شوي دي چې فیزیولوژي څه ته وایي اناټومي څه ته وایي مارفولوژي څه ته وایي مارفولوژي مینس چې د شیپ څنګه دی انر شیپ د چې دی نو څنګه دی د دې فیچر په بیس باندې به ته یو ارګانیزم چې دی نو څه کې دا به ته ډیوایډ کې دا د دې پرنسپل دی د اناټومیکل سټرکچر څنګه دی یونی سیلولر دی ملټي سیلولر دی لارج دی سمال دی مایکروسکوپک دی نان مایکروسکوپک دی فیزیولوژیکلی به څنګه ګورې فیزیولوژیکلی به داسې ګورې چې آیا میرین دی په ځمکه باندې اوسېږي که نه اوبو او ځمکه دواړه باندې چې دی نو اوسېږي که نه موږ سره هوا کې الوزي دا د دې فیزیولوژیکلی بیس باندې هم راځي ځکه چې د فنکشن چې دی نو بدل دی د باډي ډایجسټیو سیسټم څنګه دی د ریسپیریټري سیسټم څنګه دی کامن فیچرز پکې چې دی نو څه شته یا نشته بیا دغه شان د مارفولوژیکلی بیا وګورئ چې آیا د دننه چې دی نو ما سره سټرکچر څنګه جوړ شوی دی آیا د هیومن یا یو د ډاګ یا یو د ویل چې کوم ارګانیزم دی د دې په منځ کې څه مارفولوژیکل څه شیپ شته څه کامن فیچرز چې دی نو شته نو دا امپورټنټ خبرې به پکې چې دی نو خامخا ډسکس کړي دویم نمبر پوینټ چې کوم په دې کې ډسکس شوی دی که نو هغه ته ویل کېږي چې څه ون ګروپ آر کلوزر ګروپ دا به ته څه به ګورې هومولوګس سټرکچرز به ګورې په دې کې به ته څه ګورې هومولوګس سټرکچر هومولوګس سټرکچر څه ته ویل کېږي هومولوګس سټرکچر دې ته وایي که نه چې که لیټ سه زه یو هیومن واخلم ټیک ده نو دا به زه ګورم چې آیا د دې چې دی نو د بل ارګانیزم سره څه میچ اپ شته څه داسې څه زما په بونز کې زما په ارګنز کې
سو داسې سیم سټرکچر شته چې هغه د یو بل ارګانیزم سره چې دی نو ملاویږي دی د هومولوګس سټرکچر ویل کېږي. ټیک ده. زه به هر یو ارګانیزم چې دی نو ګورم د یو بل سره چې ما سره د دې چې دی نو سیم سټرکچر یا چې دی نو شته دی او که نشته دی. که لیټ سی وي نو هغه بیا زه څه کوم، هغه بیا زه په دې کې ډیوایډ کوم چې او یاره د دې ارګانیزم او د دې ارګانیزم په منځ کې چې دی نو څه نه څه هومولوګس سټرکچر چې دی نو شته. او بل یو خبره مونږ وختي ډسکس کړه د سمپل ټو کمپلیکس. سمپل ټو کمپلیکس مطلب دا چې ته به د ایولیوشنري پروسس ګورې چې آیا پخوا په زمانه کې چې کم د دې فوسلز ملاویږي هغه څنګه او اوس په دې زمانه کې چې دی نو په دې کې څه چینجز راغلي دي او که نه دي راغلي، څه میچورټي اممیچورټي د دې په باډي سټرکچر کې، د دې فزیولوژیکل پروسس کې، د دې په مارفولوژیکل پروسس کې څه چینجز راغلي دي او که نه دي راغلي. که لیټ سی چینجز راغلي وي نو پوه شي چې او یاره دې کې چې دی نو څه ناسو چینج راغلی دی، پخوا دا داسې او اوس داسې دی. ټیک ده. نو دې ته ویل کېږي هغه سمپل ټو کمپلیکس ده. صحیح ده. ښه بیا یو بله خبره په دې کې چې دی نو مونږ به ډسکس کوو امپورټنس. اوس ګوره دا کلاسیفیکیشن خو مونږ وکړو که نه، نو تاسو ته به دا اندازه شوي وي چې آیا د دې کلاسیفیکیشن ولې ضروري دی. نو امپورټنس کې به زه دا ووایم که نه، ګوره الله پاک چې دا یو دونه غټ سیستم جوړ کړی دی، نو کوم یو ارګانیزم چې زمونږ په دې دنیا باندې پریزنټ دی د ده څه نه څه فایدې هم شته، د ده څه نه څه نقصان هم شته. ټیک ده. لیټ سی که زه دا ووایم چې مونږ یو سنیک واخلو، یو لاین واخلو، یو ټایګر واخلو چې هغه ته که هیومن ور مخامخ شي نو به خامخا هغه ته نقصان وررسي. خو د دې سنیک او د دې هر یو شیز په دې زمونږ په دې ایکوسیستم باندې یو فایده هم موجوده ده. هر یو ارګانیزم یو خپل کار چې دی نو موجود دی. ټیک ده. اوس که مونږ دغه شانتي وګورو که د الله پاک دې نظام ته مونږ چې دی نو وګورو که نه، نو هر سیز نه مونږ ته چې دی نو فایده شته دی. هیومنز ته چې دی نو فایده شته. څنګه فایده شته؟ که مونږ وګورو نو څومره چې فوډ انډسټریز دي، فوډ مونږ له د چا نه راځي؟ د ډفرنٹ ارګانیزمز نه چې دی نو راځي. که مونږ په دې کې چې دی نو کیټلز واخلو، که په دې کې مونږ چې دی نو ډفرنٹ نور ارګانیزمز واخلو لکه فش چې دی نو مونږ واخلو کوم چې میرین لایف دی، د هغې نه مونږ ته څه فایده ده؟ د هغې نه مونږ ته فایده ده، د هغې نه ډفرنٹ نور چې دی نو زه به تاسو ته یو چینل د دې دپاره وښیم، دا تاسو به ګورئ انیمل پلانټ شو، نیشنل ډسکوریز شو، نیشنل جیوګرافیک شو. چې تاسو وګورئ نو هر یو انخته دی بل د خپل خوراک دپاره چې دی نو یوز کوي. ټیک ده. نو دا یو ایکوسیستم چې دی نو روان دی. اوس دا څنګه روان دی، ولې روان دی، دا یو بیا ځان له ډسکشن دی. خو دې ځای کې مونږ څه کوو، دا ډسکس کوو چې دا ډفرنٹ ټایپس اف میلیونز اف ارګانیزمز پریزنټ دي، دا د څه دپاره دي او دا مونږ ایز د دې امپورټنس چې دی نو څه دی، او دا چې مونږ ډیوایډ کړو نو د دې به مونږ ته څه پته ولګي. په فوډ انډسټري کې به ما ته د دې څه فایده وشي؟ د دې به ما ته دا فایده وشي چې کم یو ما ته فایده مند دی، د دې ما ته فایده څه ده؟ آیا که دا یو فش یا زه استعمالوم یا یو کیټل یو غوا یا میخه چې دی نو مونږ استعمالو د خوراک دپاره، نو آیا د دې دپاره مونږ ته چې دی نو څه فایده شته او که نشته؟ څه پروټین، څه ویټامنز یا څه کاربوهایډریټس د دې دا فیچرز چې دی نو برابریږي او که نه برابریږي؟ نو دا هغه مونږ سره هغه فوډ انډسټري ده. د دې نه پس مونږ سره څه راځي؟ د دې نه پس مونږ سره راځي ډرګز. ګوره مونږ سره ډفرنٹ دې کې صرف اور صرف چې دی که نه، نو په فوډ کې صرف اور صرف چې دی نو دا مونږ چې ورته وایو ځناور نه راځي، په دې کې پلانټس هم راځي. ډېر پلانټس چې دی هغه مونږ کنزیوم کوو د خپل خوراک دپاره. صحیح ده. اوس دغه شان دی که ډرګس ته مونږ راشو نو ډېر ډرګس چې دي نو هغه مونږ سره په څه کې ډېر پلانټس چې دي هغه مونږ سره په څه کې استعمالیږي؟ هغه مونږ سره په ډرګ پروډکشن کې چې دی نو استعمالیږي. ټیک ده. ښه د دغې نه علاوه د دې پروډکشن کې که مونږ ستاسو په بک کې هم د دنیا اګزامپلز دی. ګوره یو خبر همیشه دپاره چې دی نو یاد ساتئ، لیکچر دا ما لاست لیکچر کې هم دا خبره کول، دا به هر لیکچر کې دا خبره کوم چې کله هم ته وګورې که نه چې مونږ سره یو لیکچر دی، د لیکچر نه به تا ته چې دی نو فل نالج نه حاصلېږي، د دې به تا ته یو ذهن کولاویږي. د هغې د ډیټیل دپاره به ته خامخا چې دی نو بک ګورې، انټرنیټ ویډیوز ګوره، چې څه ګوره خو ته به د هغې ډیټیل خامخا چې دی نو ګورې. یو لیکچر نه به تا ته صرف اور صرف دومره میلو شي، بلکې زه خو کوشش دا کوم چې تاسو ته چې دی نو داسې لیکچر پرووایډ کړم چې هغې نه ستا بک هم کور شي. اوس چې کوم دا نننی لیکچر دی دې نه به تاسو ته زه به بک پکچرز هم اپلوډ کوم، د هغې نه به هم چې دی نو مونږ پکې سټډي کوو چې آیا دې کې چې دی نو څه امپورټنټ دی. مین خبره ما دا کوله که نه
چې کله ته لیکچر وګورې نو خامخا بوک ریډ کوه او مکه ټایم یې ریډ کوه بیکاز ستا په ذهن کې هغه ټایم خبره پرېوتې وي ته چې بیا بعد کې ډسکس کوې نو تا نه لیکچر خبرې ایرې شوي چې کله هم تا لیکچر وکړه ورسره چې دی نو بوک وګوره چې ستا هغه چیپټر هغه ځای کې چې دی نو کور شي ستاسو په بوک کې د دې ایگزامپلس چې دی نو هغه کوینین والا ایگزامپل چې دی نو ورکړی کم چې په ملیریل کې به استعمالېدل صحیح ده په لاست چیپټر کې چې دی نو موږ دا خبرې ډسکس کړې دي نو دا د څه نه جوړ شو دا د پلانټس نه چې دی نو تا سره جوړ شو صحیح ده اوس که په دې کې موږ وګورو نو دغه شانته چې دی نو فنجای شوه ټیک ده کوم چې مایکرو ارګانیزمز دي هغه موږ ایز ا weapon استعمالولی شو as a weapon against the microorganisms یې موږ استعمالولی شو ټیک ده نو په دې کې که ته وګورې دا اریترومایسین شو ټیک ده دا شیزونه چې دی نو موږ سره چې کوم ډرګ دی سټریپټومایسین شو دا موږ سره د څه نه جوړیږي دا د فنجای نه چې دی نو ما سره جوړیږي اوس که زه دا کلاسیفیکیشن نه کوم نو ما ته د سره دا پته لګېدی نه شي چې او یاره دا فنجای یا دا پلانټ یا یو د انیمل دا زه د خپل فایدې دپاره څنګه استعمالولی شم دا خو چې کله تا کلاسیفیکیشن وکړو تا فیچرز وکتل تا اناټومیکل سټرکچر وکتل تا د هغې فایدې نقصانات وکتل تا د هغې نه پته ولګېده چې او یاره دا فایده او دا نقصان دی دا یو شیز نقصان دی دا یو شیز ما سره فایده ده مونږ زه به د یو اسان کلاسیفیکیشن د دې چې دی نو درکم د دې اسان کلاسیفیکیشن مونږ سره دا دی که نه چې تاسو ته به دا پته لګي که نه چې کم یو شیز کې چې دی نو تاسو کلاسیفیکیشن وګورئ کم یو شیز کې کاربوهایډریټ زیات دي کم یو کې فیټ زیات دي کم یو کې پروټین زیات دی کم یو کې چې دی نو ما سره لیپډ زیات دي په دې خوراک کې دا نقصان دی په دې خوراک کې دا یو نقصان دی په دې کې دا فایده ده په دې فروټ کې دا فایده ده دا نقصان دی دا تا ته د کوم ځای نه پته ولګي دا د دې کلاسیفیکیشن په بیس باندې تا ته پته ولګي دا د دې بایوډایورسټي کلاسیفیکیشن په بیس باندې تا ته ولګېده پته چې او دا شیز نقصان دی دا فایده مند خو دا مونږ سره دلته کې د نقصان او د فایدې خبره نه کوو دې کې مخکې هم نور ډېر ډسکشن دی ټیک ده دا زه صرف تاسو د پوهېولو دپاره وایم چې یاره دا فایده او نقصان مونږ ته پته ولګي نو دا د څه په بیس دا د دې کلاسیفیکیشن په بیس باندې ښه دا خو تا سره چې دی نو د دې یو دوه فایدې شوي د دې نه علاوه چې دی نو مونږ وختي یو خبره وکړه ایکو سیسټم والا ټیک ده دا خبره مونږ وختي ډسکس هم کړه بیا به هم دلته ډسکس کوو ایکو سیسټم مطلب دا چې زمونږ چې کوم ماحولیاتي نظام دی که نه نو په ماحولیاتي نظام باندې د هر یو انیمل یو خپل افیکټ دی هغه افیکټ دا دی چې کلیټ صاحب مونږ یو انیمل د یو ځای نه وباسو که نه مونږ یو انیمل استعمالو والچر هغې ته ویلې کېږي والچر د هغې نوم دی تاسو بیا چې دی نو سرچ هم کې د انیمل پلانټس او دا شیزونه ګورئ تاسو چې په یوټیوب باندې یا په ټیک ټاک باندې چې دی نو بې فایدې ویډیوز ګورئ د هغې نه ښه دا ده چې یو داسې څه وګورئ چې هغه د فایده چې دی نو ستاسو په لایف کې چې دی نو درکړي بجای د دې چې تاسو چې دی نو همدغه یوټیوب او دې شیزونو ته چې دی نو ناست یې ګوره دا چاړه ده ته به کس حلالولی هم شي او ته به د خپلې فایدې کار هم چې دی نو کولی شي د دې د سوشل میډیا مقصد چې دی نو دا دی نو ایکو سیسټم کې چې کوم موږ سره ځناور موجود دي د هر ځناور چې دی نو څه ناڅه فایده لکه ولچر چې کوم دی که نه دا د دې باس په شانتې وي د ایګل ټایپ غوندې کې وي لږ غوندې کې غټ هم وي تاسو سرچ کې د ده کار څه دی د ده کار دا دی موږ سره که نه چې دې چې کوم دا څونه ګندونه وغیره وي دا صفا کوي اوس که لیټ سې مونږ چې لکه لیټ سې اوس چې دی یو ځناور مړ شو د هغې چې دا څونه ګند دی دا صفا کول د هغه کاري دا د ایز ا خوراک هغه استعمالي ښه دغه شان د نور ډېر شیزونه به درته زه وښیم چې هغه د ډېرانونو نه چې دی نو دا ګند وغیره ایز ا خوراک استعمالي نو که لیټ سې دا مونږ چې دی نو د دې خپل ایکو سیسټم نه وباسو نو نقصان به یې چا دی نقصان به یې هم مونږ دی ټیک ده دا ځکه که تاسو به دا اورېدلي وي یاره دا ځناور چې دی نو کم شو دا ځناور چې دی نو کم شو د دې سپیشیز چې دی نو لږ پاتې دي او د دې غم کول غواړي او دا کول غواړي هغه کول غواړي دا ولې دوی وایي بیکاز هغوی ته پته لګي چې او یاره د دې ارګانیزم زمونږ د ایکو سیسټم ته څه فایده ده هیومن ته څه فایده ده دا تاسو چې کله سرچ کړئ چې یاره د ماوس څه فایده ده د کیټ څه فایده ده د ډاګ څه فایده ده نقصانات خو هر یو شی شته د هیومن نقصان نشته هیومن هم چې دی نو خلکو ته چې دی نو نقصان نه شي زه راته د فایدې خبره نو دا چې کله دا سرچ کې بیا انسان ته پته لګي نو دغه شان دی دا وایي چې د ایکو سیسټم دپاره دا ارګانیزم ضروري دي که لیټ سې یو ایکو سیسټم کې مسله راځي نو چې زه یو ارګانیزم یا یو مایکرو ارګانیزم دی که یاره ملټي سیلولر دی هغه زه استعمالولی شم د هغې ایکو سیسټم د هغې ماحولیاتي نظام سمولو دپاره صحیح ده ښه بیا دغه شان دی په دې کې چې دی نو موږ سره یو بل راځي انډسټریالایزیشن ګوره یو دور داسې و چې هغه ډېر زیات هغه ټایم کې ډېره ترقي او هر یو شی چې دی نو نو شوی بیا چې دی نو موږ سره څه رالل یو داسې دور راغی چې په هغې کې چې دی نو موږ سره ترقیاتي کارونه ډېر زیات سټارټ شو د 1600 1700 نه پس نو اوس چې تاسو کوم دا ماډرن چیزونه ګورئ څونه دا
دا چې دی نو تاسو دا دغه ګورئ دا مارکر شو یا د دې نه علاوه که تاسو وګورئ ربر شو ټیک ده کلرز شو ټیک ده د دې نه علاوه که تاسو چې دی نو ډایز ګورئ نو په دې کې چې دی نو د څه کار دی په دې کې د بایوډایورسټي کار دی ډېر پلانټس ډېر داسې ارګانیزم چې هغه موږ د دې په جوړولو کې چې دی نو استعمال تاسو به ډېر دا اورېدلي دا موږ خبره خیر دلته ډسکس هم کړه چې پلانټس چې دی نو مختلف ډرګس کې استعمالیږي دغه شانتې پیپر شو پیپرس چې دی نو دا څه نه جوړېږي تاسو سره چې دی نو په دې کې د پلانټس چې کوم دی هغه استعمالیږي صحیح ده نو دا ټول د دې هغه موږ چې کوم امپورټنس وایو دا د دې امپورټنس دی زما په خیال چې دومره ډسکشن په دې باندې کافي وو په دې چیپټر کې امپورټنٹ خبره دا ده چې څه خبرې داسې دي چې هغه د بورډ د ډسکس کولو نه دي بیکاز که هغه زه تاسو ته په بورډ ډسکس هم کوم هغه سیم ټو سیم په بک کې هم دي په بورډ باندې به هم زه مقه شانته چې دی نو کوم نو د دې نه ښه دا ده چې موږ څه چلو کوو چې کوم یو شیز د بک د ډسکس کولو دی زما خپل طریقې کار دا دی چې کوم شیز د بک د ډسکس کولو دا به موږ په بک کې ډسکس کوو د هغې سره به زه خپل لیکچر چې دی نو ریکارډ کوم او چې کم شیزونه د بورډ د ډسکس کولو یې چې تاسو نه یو اوورویو میلو شي نو هغه به موږ په څه کې ډسکس کوو په بورډ باندې ډسکس کوو او چې کم د بوک هغه به بوک ته چې دی نو لایک لیټ سي اوس د دې چې کم 5 کینګډم سیستم دی هغه که زه دلته هم لیکم عمقه شی هسې به پې چې دی نو ټایم ضایع کېږي هغه زه تا ته هغه اوورویو چې دی نه په بوک کې هم درکولی شم تا ته الریډي یو پکچر میلو شي او هغه پکچر ضروري دی زما د لیکچر نه هغه ویډیو چې کوم بک والا پکچر دی هغه ضروري دی صحیح ده نو انشاءالله واپسې چې کوم ټاپک دی هغه چې کوم د هغه نومنیکلیچر دی چې ولې نومنیکلیچر ولې وشو څنګه نومنیکلیچر وشو د دې نیمینګ څنګه وشو ټیکسانومي څنګه راله دا خبرې به په هغې کې ډسکس کوو